اوخ او د سترګو نه اوخ کې بهېدلې خلک ګیا ورکوي نه خوري اوبه ورکوي نسکي اوبه په دې پوهېږي چې زما شهسوار نن د دنیا نه تللی دی په ما چې به چا سورلي کول هغه نن په دنیا کې نشته هغه دنیا کې نشته او زه بل څوک په ځان سورلی ته پرېږدمه نه په هغه ځای هغه اوښه وه نه خوراک کړی دی او نه اسحاق کړی دی په هغه ځای وچې مړه شوله د امام الانبیا د وفات نه پس داسې لویه هستي او داسې یو استاز دی دنیا ته راغلی چې صحابو ته ټول امت مسلمه ته بالواسطه هغه تعلیمات عام کړل ټولې دنیا د هغې تعلیمات خپل کړل ننم دنیا زوتی ننم دنیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یوه خبره رالی او په هغې خلقو تجربې وکړلې چې دا د ټولې دنیا رښتینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وخت کې یوه خبره کړې وه نبی علیه السلام چې کبې خبرې کړې وې هغه سړي ته اوس مخې ته کېږي نبی علیہ السلام دنیا کی نشته دی او هغه فرمودات وسم پراته دي هغه فرمودات وسم د سړي مخې له راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و وی دا خاون به د ښځې ډېر خیال ساتي ډېره ملاحظه به یې کوي خو چې یوه خبره داسې وکړي چې د ښځې په طبیعت چپه ولګي یوه خبره بعضې وخت کې انساني خبره د خاوند نم کوتاهي وشي چې وی یوه خبره په طبیعت چپه ولګي نو وی دا ښځه به ورته یوه خبره کوي نبی علیه السلام نن امام الانبیا په دنیا کې نشته دی او سړی وایي چې هغه خبرې مې راواغستلې او د سرو زرو په نقش م ورله نن هغه خبرې ولیکلې وی دا ښځه به دې خاوند ته وایي چې ما رأیتو منک خیرا قطو زه خو چې واده شوی یم نو ستا په کور کې مې چېرته خوشحالي ونه لیدل وی دا ښځه به دا خبره کوي امام الانبیا فرمایلي نن زنانه خاوند سره لږه چپه راشي ما خو چېرته ستا کور کې خوشحالي ونه لیدله زه خو چې واده شوی ما ستا کور کې خوشحالي ونه لیدله دا امام الانبیا ویلي وی دا خبرې به دا زنانه کوي دا به کوي یوه خبره د دکاندارانو باره کې هم کړې وه دا به دکانداران کوي هغه خبره نن مونږ ولیدله نو سړي له کله جړا ورځي کله د سړي د لاسو خپو نه دم وتښتي چې د الله حبیبه ای د ټولې دنیا رښتینیه تا ډېرې عجیبه خبرې کړې وې نبی علیه السلام وی عجیبه دکاندار دی چې سیز ګرانیږي نو خوشحالیږي او چې ارزانیږي نو خفه کیږي دا نبی علیہ السلام ویلو هم لیدل که هم نه لیدل که نه هم لیدل ما خو ولیدل په خپله چې سیز ګرانیږي نو دکاندار خوشحالیږي وی دا عجیبه دکاندار دی نبی علیہ السلام وی دې ته نه ګوري چې سیز ارزانیږي چې دی خوشحالېدلی نو چې سیز ګرانیږي نو وی دی خوشحالیږي او چې ارزانیږي نو خفه کیږي هم لیدو نن سبا دا حالت چې سیز ګران شي نو خوشحاله شي بني کې څه ورځې نه ورکوي وی ورګه ګرانېدو واله دی بیا به ورکو چې ارزان شي نو څومره خپی پاکړی چوي نه نو دا امام الانبیا ویلي د ټولې دنیا رښتینې دا بعضې خبرې مونږ ته کړې وي او هغه یې ایښودې وي هغه خبرې نن ټولې دنیا ولیدلې هغه خبرې نن رښتینې شولې او هغه خبرې د امام الانبیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته مخې ته راغلل مونږ ته هغه خبرې نن مخې ته راغلې نبی علیه السلام صحابو ته ویلي وی زه به نه یمه یو دوه ډلې به راشي خو هغه به جهنمي وي زه به نه یمه تاسو به یې وینئ زه به نه یم او رابه شي صنفان من اهل النار دوه ډلې به راشي او دواړه به جهنمیانې یوه ډله چې د هغې نه ده وی نساء هغه به زنانۍ یوه ډله د جهنمیانو چې ده هغه به زنانۍ مونږ وایو د الله حبیبه ته نوې دنیا کې او مونږ هغه ډلې ولیدلې نو ځکه سړي له بیا جړا ورشي
نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات. دسی یو ډله به راشي د ښځو چې کپړې به یې اغوستي او بربنډې به یې، کپړې به یې اغوستي او بربنډې به یې. مائلات ممیلات، خلق به ځان ته میله کي او پخپله به خلقو ته میله کي. داسې لباس داسې پیشن به اختیار کی چې زنانه په لاره تیریږي ټول نارینه به ورته متوجه کیږي. دا نبی علیه السلام ویلي جامې به یي خو داسې لنډې تنګې به یي چې اندامونه به پکې پیژنده شي، یا به جامې وي خو دومره نری به یي چې اندامونه به یې پکې ښکاري. نو مائلات ممیلات، خلقو ته به ځان میله کي او خلق به ځان ته میله کوي. النساء حبائل الشیطان، زنانا دا د شیطان جالونه دي، جالونه. خویندو میندو کور کې کینئ، کور کې کینئ. شیطان پتا سو ښکار کوي، شیطان پتا سو خلق په فتنو کې ورچوي، شیطان تاسو د جال په ځای استعمالی. کور اوځئ خوشبوی مه لګوئ، دا په غیر محرم نارینه باندې لګي پتا د الله لعنت وریږي. کور نه اوځي داسې لباس مه اختیاروه چې هغه نارینه ځان ته میله کوي، ځان ته میله کوي. داسې لباس په زنانه اختیاروي، داسې بورکا چې په هغې کې د زنانه د وجود د موټاوالي او د نریوالي پته نه لګي. دا پرده ده، دا بوکره نه ده چې د زنانه نریوالی او موټاوالی پټ نه کو نو دا پرده نه ده بیا، دا بوکره نه ده بیا، دا بوکره د سره ده نه، دا زنانه نه دي خبر. نو پر اشکه کې به ناست یو ښکلې به یې بوکره داسې په شاړه ولي او دا ټک واله تسبیح به ورسره 2000 پیرې مې درود شریف وي. زه هم ای قمقلې دا تسبیح په جیب کې کېده، دا درود شریف مه وایه، د دې درنه الله تپوس نه کوي، خو دا مخ دې پټ که د دې به الله تپوس کوي. نو مخ نه پټې او درود شریف وایي، وا مخ پټ که درود شریف مه وایا. تا ته حکم دی، د قرآن آیات متوجه دی، یدنین علیهن من جلابیبهن، پرده راواچوه، مخ پټ کا، ذکر مه کوه خو مخ پټ که د دې به الله تپوس کوي. نو دا ذکر کوي او مخ یې ښکاري، پوه نه ده، پوه نه ده، پوه نه ده چې دا ګناه ده او دا ګناه نه ده که ذکر مې ونه که، خو دا ګناه ده چې مخ مې ښکاره دی. نو نبی علیه السلام وفرمیل وی دا زنانو دا ډله چې ده لم یجدن رائح الجنه، په دې زنانو باندې د جنت بوی حرام دی، بوی خوشبوی به پیم نه لګي د جنت. او احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د جنت نه 40 کاله په فاصله کې نو دلته بوی محسوسوي چې دلته جنت دی. 40 کاله او په دې زنانو به بوی هم د جنت نه لګي. امام الانبیا فرمایي زنانو دا تعلیمات ځان ته لږ مخې ته کوي، دا مخې ته کېدی، دا مخې ته کېدی چې امام الانبیا زمونږ باره کې څه فرمایلی دي چې بوی پې د جنت حرام دی په داسې زنانو باندې. دا مونږ په کومه شان روان، کپړې اغونده، زینت خپل کوه خو خپل خاوند ته یې کوه، په کور کې خپل خاوند ته زینت کوه. نو زنانه چې په بار اوځي نو زینت وکړي او چې کور شي نو بیا زینت نه کوي. او اوس خو په دې خاوندانو رحم وکړئ، یقین وکړئ. 3 ورځې به واده نو 3 جوړې به ورله علي، یوه جوړه یوه ورځ، بله جوړه بله ورځ، بله جوړه بله ورځ. 3 جوړې به 3 ورځې اغوندي. وی ولې؟ وی ځکه د یوه جوړه کې زه پرون زنانه ولیدلي وم، بیا به وایي چې بله جوړه یې نشته، نو ځکه به نن هغه اغوندم چې پرون نه وه. ښه نن یې دا واغوسته، سبا به دا بدلوم، بله به اغوندم. ولې؟ دې جوړه کې م پرون لیدلي ومه. نو وایي چې دا خو پرون وه، بله جوړه خو نشته دی. پخوا به چېرته واده له به یوه جوړه واغستله، اختر له به یوه جوړه واغستله. نن نارینه په کم حال کې دي، ستاسو خاوندان په کمو حالتونو کې دي، نو دا لږه ګزاره ورسره شروع کړئ. که بیا ورته مونږ چل ښیو نو بیا تاسو مونږ ته قارېږئ، مونږ ورته وایو ته ورته وایه چې دې جوړه چې پرون ښځو لیدلې وه نو په دې جوړه کې خو یې تم لیدلې وې که نه،
نو چې تا ته د نوې جوړې ضرورت دی نو ما ته د نوې ښځې ضرورت دی چې نن مې نوې ښځه ویني که نه چې پرونې دا یې وه اوس یې دا یې وه ده او سبا به مې بله ویني نو چې ته نوې جوړه علي نو داسې خو پکار ده چې هغې مې نوې ښځه هم بیا ویني که نه نو بیا به څه نه وایي خو به هر صورت امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کور کې بیبیانو سره ډېر ښه روابط ساتل کوشش کو سره د هر څه باوجود بیبیانو سره ډېره ګزاره کو نبی علیه السلام دومره ګزاره کوله چې د جنت البقیع مقبرې نه راغې بیماري پې راغله پوه شو چې زه به اوس وفات کېږم دا مې اخري بیماري ده اخري بیماري وه چې کور ته راغې نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هم بیماره وی د الله حبیبه زه بیماره یم نبی علیه السلام ورته وی به مه خفه کېږه بیماره جو که مړه شوې جو زه به د جنازه وکړم نبی علیه السلام هغه ورته وی ښه چې زما جنازه وکړي چې ځان له بله وکړي نبی علیه السلام وی نه عایشې رضی الله تعالی عنها ستا د سرخوږې به ښه شي خو زما سرخوږې ګورې نه ښه کېږي زه به ځم او ته به روغې زه به ځم او ته به پوهېده چې په دې بیمارۍ کې به زه مرمه او بیبي عایشه به پاتې کېږي خو بیا هم د هغې سره د خوشطبۍ خبرې کوي پوه دی چې دا کور به ورته څه ورځې پس خوشی کېږي او دا چهره به بیا نه ویني خو بیا ورته د خفګان خبرې نه کوي او د خوشحالۍ خبرې ورته کوي الله به دې روغه کړي او ستا سرخوږې به ښه شي او د تسلی خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کور کې بیبیانو سره کولې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له یو سړی راغی دې پورې درته وامه که نه دې بعضو خبرو ته موږ بهادري وایو خو دا بهادري نه ده دا بهادري نه ده اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له سړی راغی وی دومره بهادر یم چې د کوره وتلی وم ډېره موده نه ومه چې رالم نو وی نه مې رانه ښځې تپوس کولی شوه نه بچو چې چېرته تلی دومره بهادر غلی غلی سیټ ته ناست رپېدل اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وی نن دې دا خبره زما په مخ کې وکړله ماته دا حکیم الامت ورته وی زه ورته نه وام وی دا صفت زما په مخ کې بیا ذکر نه کې وی دا د زناور صفت دی د درینده چې کور ته زناور را دنده شي نو زنانه او ماشومان کټونو ته وخېږي وی څوک ونه چقي چېرته درینده راغی وی دا صفت زما په مخ کې ذکر نه کې ستا صفت دو چې ته کور ته را دنده شوی وې چې بچو را منډې کړی وې ابو چېرته تلی وې ابو ته خو نه وي مونږ خو تا پسې خپه وو بیبي راغلی وې ته ولې تلی وې تا ولې مونږ سره رابطه نه ساتله تا ولې زمونږ غور نه کو مونږ دې داسې پرېښودي وو تلی وې زمونږ نه انسان د انس نه دی دکې به محبتي نبی علیه السلام فرمایي لا خیر په هغې سړي کې هیڅ خیر نشته چې نه د سره څوک محبت کوي او نه دی د چا سره محبت کوي دا ښه خوی نه دی چې نه تا سره څوک محبت کوي او نه ته د بل سره کوي لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف نبی علیه السلام فرمایي دې سړي کې هیڅ خیر نشته نو دا ټوله دنیا مونږ او تاسو نه محبت غواړي مونږ او تاسو نه ښکلي اخلاق غواړي نو چې د نبی علیه السلام دا دومره لوی شخصیت ابه ښه روابط ساتل د ټولو سره به یې ښه رویې ساتلې رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې دا زموږ د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي او انشاءالله ما ته به دعا کوئ غالبا پنځمې په ورځ به زه عمرې له ځمه انشاءالله نو زه به دا څه ورځې نه یم زه به که خیر تاسو ته دعاګانې کوم او تاسو به ما ته دعاګانې کوئ ما ته به ټول دعا کې یاد یې انشاءالله زه به دا څه ورځې نه یم دا 21 ورځې به زما د عمرې سفر وي نو موږ یو بل ته به انشاءالله دعاګانې کوو او ما ټولو ته به دعا کوم که خیر زما